فتح او غلبا دا پس باندې ملاوي فتح غلبا دا کفار خلاف الله جل جلاله پا توکل او بروسه باندې ورکړي کم خلق شي دا کفار خلاف میدان ته وځي دا کفار خلاف جنگي دا کفار مقابله کوي دا غوي خلاف ولاړي اگر چې انتهائی کم تعدادي انتهائی لږ خلقي اسباب سره نه لیکن دا الله جل جلاله په سات باندې یقین بروسا او توکل نو الله جل جلاله دا خلق لرا فتح ورکي لکه څنګه چې د بدر د بارا صحابه انتهائی په کم تعداد سره راغلي اعتقادي منافقين په مدینه منوره کې ناس چې په خله به موږ مسلمانان یو په حقیقت کې پسړه کې کفر موجود و پسړه کې انکار موجود و پسړه باندې الله جل جلاله او نبی کریم صلی الله علیه وسلم او قرآن کریم نمنو نو هغوی دا خبر وکړه دا خندا او مسخره وکړه صحابه بسې انتهائی کم کسان دي 343 کسان دي او سو سرشته دي نه او وتري سي جهاد لپاره دوم لوی لخر خلاف چې داغو سره اسباب شته دي هتیار شته دي نيزيو سره شته دي دا وخت غټه غټه اسلحه سره موجود ده دیو دین لیونه کړی دي غر هؤلاء دینهم دیو په خپل دین باندې رکمین دي داغي سره مینا محبت ته اغي دیو لیونه کړی دي الله جل جلاله دغه منافقان په جواب کو فرمایي ومن يتوکل علی الله سوچ چې الله جل جلاله په ذات باندې توکل کوي پروسه کوي یقین ساتي اگر شي قلت دا عدد انتهائی کم کسانی اگر شي صعب اسباب بالکل نہیں لیکن بیا هم دا الله جل جلاله دا طرفنا الله جل جلاله په خپل حکمت باندې الله جل جلاله په خپل تدبیر سرا الله جل جلاله په خپل فضل او کرم سرا دتا خلقو مدد او نصرت گئی الله جل جلاله دتا صحابه مدد او نصرت کو الله جل جلاله دغه صحابه لرا فتح ورکړه او نصیب کړه زکات چې دي صحابه د الله په سات باندې یقین او بروسوا نن سباهم کو افراد کم وی لیکن کم یو انسان چې د الله جل جلاله په سات باندې یقین ساتي بروسه ساتي کم مسلمانان چې په الله باندې یقین ساتي په هر وخت کې په هر ډګر کې په هر مقام کې په هر معاملې کې په هر کار کې با الله جل جلاله او لا فتح ور کوي الله جل جلاله با داغي مدد او نصرت